بسم الله الرحمن الرحيم. والإرادة والمشية. بل صفات د صفاتو د الله تعالی نه اراده ده او مشیت ده، او دا دوانه قرآن کریم کې خدای تعالی ته ثابت دي، فعال لما يريد او خالق لما يشاء. زي په ځای باندې دا نسبت شته د قرآن کریم کې الله تعالی ته. نو دیزی کی اللہ تعالی لره صفت د مشیت هم شتا، یعنی اللہ تعالی چې څه کوي نو دا د خپل ارادی او د خپل مشیت مطابق کوي، بغیر د صفت د ارادی او د مشیت نه کوم کار نه کوي. ولی کوم کار کې چې اراده او مشیت نه وي سړی په هغې کار کې مجبور ای کنه، او باری تعالی مجبور نه دی. خو یوه مسله شته د طالبه، لکه څنګه چې اراده او مشیت د الله تعالی شته، نو دقسې اراده او مشیت د بنده هم شته دی. خو د بنده بیا دوه قسمه افعال دي. یو هغه افعال د بنده دي چې هغه د بنده نه صادریږي، افعال اختیاریه ورته وایي. افعال اختیاري هغه دي چې هغه مسبوق بالقصد والاراده وي. لکه مثلا لکه ته اراده وکړه دغه موبایل دې ځنه راخلم، دا فعل اختیاري دی د بندګانو. او یو فعل د بنده هغه څه شی دی؟ هغه دی چې د بنده نه صادر وي بلا ارادتنا، هغې ته افعال اضطراریه وایي. څه شی ورته وایي؟ نو چې اراده او مشیت د الله تعالی هم شته، او اراده او مشیت د چا هم شته دی؟ هله د بنده هم شته دی. نو فرق یې په څه شي کې دی؟ نو نور هغه فرقونه چې کوم مخکې موږ او تاسې کړي وو هغه به ټول ملحوظ کړي دلته. دا د الله تعالی صفات دي، او د خدای تعالی د صفاتو خپل حیثیت دی، او د بنده د صفاتو. وهما عبارتان، دی اوس راغی د دې دواړو تعریف درته کوي، خو د مطلق ارادې د مطلق ارادې الکه، او د مطلق چا اراده چا ته ویلې کېږي؟ دی وی وهما عبارتان، دا دواړه عبارت دي عن صفت د یو صفت نه، فی الحی په ژوندي کې. دا په ژوندي کې یو صفت دی، توجبو چې واجبوي تخصیص د یو د مقدورینو نه. دا په ژوندي کې یو صفت دی چې واجبوي تخصیص د یو د مقدورینو نه، فی الاحد الاوقات په یو د اوقاتو کې، بالوقوع په چا سره؟ مع استواء نسبت القدرت الى الكل، سره د برابر والی د نسبت د چا نه؟ د قدرت نه الى الكل چاته؟ ټولو ته. هلکه دا قدرت ټولو ته مساوي دی، خو دا واجبی تخصیص د یو د مقدورینو نه په آخر باندې. د دې څه معنا ده؟ طالب یعنی الله تعالی د یو کار په فعل هم قادر وي، او په ترک باندې دوه کارونه دي. یو طرف ته فعل دی او بل طرف ته څه شی دی؟ ترک. په دې دواړو باندې قادر دی، ځکه نسبت د قدرت د باری تعالی فعل او ترک دواړو ته څه شی دی؟ برابر دی. خدای تعالی چې انسان پیدا کوي نو په وجود هم قادر دی او په نه وجود باندې، نو تعلقه د قدرت د دواړو سره څه شی ده؟ برابر، هم د ترک سره او هم د چا سره؟ نو چې هر کله برابر ده، لیکن چې کله بنده دا فعل کوي، یا مثلا الله تعالی یو فعل کوي او ترک نه کوي، مثلا دا انسان موجودوي په نه وجود یې نه پرېږدي، نو دا ترجیح چې د دغه انسان وجود ته په دې نه وجود باندې ورکوي، دغه ترجیح چې کوم شي د وجې نه ورکولی کېږي هغې ته اراده ویلی کېږي. څه ویلی کېږي؟ لکه مثلا طالبه ته په دې ځای کې ناست دی، نو د دې ځای نه پاڅېدل او تر دې دروازې تلل، دا تا ته دواړه برابر دي، که ځې او که نه ځې. خو چې ته رالګېږي اوس د دې ځای نه جګېږي، او ستا په باطن کې یو محرک را پیدا شه، او دې محرک ته دې ته اړ کړې چې دې ځای نه اوس پاڅېږه، تر دې دروازې لاړ شه. دا د کوم صفت د وجې نه چې ته د دې ځای نه پاڅېږي او هلته ځې، دقې ته څه ویلی کېږي؟ اراده ویلی کېږي. څه ورته ویلی کېږي؟ او دا اراده چې د هغه مراجحه د چا لره؟ فعل لره. هله
په ترک او یا ترک لره په چا باندې په فعل باندې مسئلې ته سوري په پويږي وهما عبارتان دی وی دا اراده او مشیت دوانه عبارت دي عن صفت دی او صفت نه چې دا صفت وی فی الحی په ژوندۍ کې او توجب واجبوي تخصیص د یو د مقدورینو واجبي تخصیص د چا فی احد الاوقات په یو د اوقاتو کې بالوقوع په چا باندې لکه دا یو مقدور دی په یو د اوقاتو کې واقع شي ومع استواء نسبت القدرت الى الكل سره د برابر والی د نسبت د قدرت نه چاته نسبت دوانو ته برابر دی خدای یو لري په بل باندې څه شی ورکړل ترجیح ورکړل د قطع اراده ویلې کیږي وشوا وكون تعلق العلم تابعا للوقوع دا علم بیا تابع دی چاوی د وقوع وفيما ذكر تنبيه على من زعم ان المشية قديمة والإرادة حادثة قائمة بذات الله تعالى بدي دوانو باندې رد په دې طریقه باندې شلته چا قول باطل کړی دی هغه دا چې مشیت قدیم دی اراده حادثه ده چا ویلي چې مشیت په حسناتو کې وی اراده عامه حسنات او قبایح او چا ویلي مشیت رضا ته ویلي کې رضا په حسناتو کې شته په قبایحو کې نشته نو په دوی باندې رد وکړي چې دا دوانه یو شی د مشیت او د ارادې په منځ کې سره کوم فرق دغه تعریف ته چې کوم تعریف منګه اوس منګه وک قائمه بذات الله نو دا خبره باطله ده یو بل ټکی ته وګوره او پدې ذکر رد على من زعم ان معنى اراده الله فعله انه ليس بمكره ولا ساه ولا مغلوب وما ارادته فعل غيره انه امر به چا دا فرق کړی دی یو د الله تعالی اراده د خپل فعل ده او یو اراده د چا ده د بل د فعل ده د الله تعالی د خپل فعل اراده وکړه نو دا معنا ده چې د مکره نه دی ساهی نه دی مغلوب نه دی او الله تعالی اراده د فعل د بل وکړه نو د دې معنا دا ده چې انه امر به خدای تعالی په دې څه شی دی یعنی د خپل کار اراده کړي نو په دې کې د مکره نه دی دا معنا اراده د بل د فعل کړي نو د دې معنا دا ده چې الله تعالی په امر کړي نو د راغه په دې مراد وکړي چې هما عبارتان عن صفة في الحي توجب تخصيص أحد المقدورين في أحد الأوقات بالوقوع مع استواء نسبة القدرة إلى الكل أو بدي رد ولي وكيف وقد أمر كل مكلف بالإيمان وسائر الواجبات ولو شاء لوقع لکه کدا سي چې دلته اراده د بنده په معنا د چا سره شي د امر سره شي نو خدای تعالی ټول مکلفات ته څه شي کړی دی امر بالایمان کړی دی کنه نو کته چې الله تعالی د ایمان اراده کړی دا مثلا چې امر بالایمان ورته کړی نو بیا په کار دا چې بندګانو ایمان دا وړي وي او سره د دې نشته معنا دلته نو درستيږي نو معنا دغه د چې دا کوم اوس موږ تاسو وکړل دي تسویل کیږي دی وی والفعل والتخلیق بل د صفاتو د باری تعالی نه فعل دی او تخلیق دی دا دوانه سره یو دی ښا دا چاته ویل کیږي عبارتان عن صفت ازلیه دا فعل او تخلیق دا عبارت دی او ازلی صفت نه چې دی ته تکوین ویل کیږي څورته وای فعل الله صفت دی تخلیق الله صفت دی دا دوانه سره یو شی دی فعل او تخلیق لکه چاته وای دا تکوین ته تكوين مسألة روانة وسيجيو تحقيقه تحقيق براش وعدل عن لفظ الخلق لشو استعمالي في المخلوق لك ذيك زين شارحين وخلق وإله هو الخلق والفعل والخلق تاول التخليق وإله ويشونك خلق مصدر ده مصدر كلام مبني للمفعول هم راضي خلق بمعنى ده مخلوق زرعي نو څوک دا ونه وي چې مخلوق د الله صفت ده نو په دغه خاطر باندې د پاره دی زالې دغه وهم د خلق نه تعبیر په چا سره او په تخلیق سره او تخلیق معنا پیدا کول د صفت او تکوین نه والترزیق او بل صفت چې دا ترزیق دی الکه ترزیق چاته ویل کیږي وی دا یو تکوین مخصوصه ده تعبیر ورنه کیږي اخراج الرزق من العدم الى الوجود ترزیق اعطاء رزق ته هم وی دا خاص قسم تکوین ده پیدا کول د رزق او به بنده تور کول دا خاص تکوین ده کنه رزق یو خاص شی ده کنه نو الترزیق هو تکوین مخصوص دا تکوین مخصوصه ده الک صرح به فدی تصریح وکړه ولی دی وی اشاره الى ان مثل التخلیق والتصویر والترزیق والاحیاء والاماتة وغير ذلك چې د دې اسناد الله تعالی ته کیږي كل منها راجع الى صفه حقیقیه ازلیه قائمه بذات چې هي التکوین د دې ټول راجع چاته کیږي
یو صفت ته کیږي چې هغه صفت د چا دی؟ تخلیق معنا ایجاد الخلق، تصویر اخراج صورت من العدم الى الوجود، لکه صورت د انسان، ترزق پیدا کول د رزق، احیاء ایجاد الحیات فی شیء، اماتت ایجاد الموت فی شیء وغیر ذالک، چې اسناد باری تعالی ته کیږي لکه ایجاد اختراع وغیره وغیره. داسې نه ده لا کما زعمه الاشعری چې من انها اضافات و صفات للافعال، دلته صفات ذاتیه دي، طالب بل صفات فعلیه دي. اصلي صفات د الله تعالی صفات ذاتیه دي. صفت دي ته چې هغه د هغه څه شی صفات ذاتیه دي ته وي چې دغه مقابل چې واخلې نو دا موجب د نقص په ذات د باری تعالی کې، لکه علم صفت ذاتی ده موجب جهل ده، دا موجب د نقص ده په ذات ته چا کې د باری تعالی کې، دغه رنگ سمع بصر غیره قدرت وغیره. نو صفت چې ده طالب څه شی ده اله. نو دی وی دی دا اشاعره وی چې دا وی اسی اضافات دي. ښه څه شی دي طالبه؟ اضافات دي او صفات دي د چا؟ د افعال صفات. دا صفات وی صفات ذاتیه نه دي بلکې صفات فعلیه دي. نو دی راغی رد ور باندې وکړه، دا تفصیل لازم رد ور باندې وکړه چې نه داسې نه د لا کما زعم الاشعری چې مننا اضافات و صفات للافعال، بلکې څه شی دي طالبه اله؟ دا یو خاص قسم صفت دی چې د دې تعلقه د چا سره؟ د تکوین سره. د چا سره؟ یعنی رایه د شارح دا ده چې دا صفات حقیقیه دي او معال د دې چاته دی؟ تکوین ته. تکوین خو صفت حقیقي دی، لکه تکوین ویلی شي قدرت علی الخلق او زید عدم القدرت علی الخلق، دا موجب د نقص دی په چا کې؟ په ذات د باری تعالی کې. نو دا څومره چې مونږ دلته وایو دا صفات کوم صفات دي اله؟ صفات حقیقیه دي، صفات فعلیه نه دي، یعنی ذاتیه صفات دي، صفات فعلیه نه دي. لکه دې ته چې ذهاب چا کړی دی؟ د اشاعره او د ماتوریدیانو اختلاف په صفت التکوین کې دی. د اصل دلته ورته اشاره کړې صفت